أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حدیث کی اولس و مباحث تا خیال کوئی. اول بحث احوال دا راوی دا حدیث، دویم بحث مختصر مطلب دا حدیث شریف، دویم بحث وجہ دا تستیر دا کتاب بحاظ الحدیث، دا کتاب پا ابتدا کی دا حدیث والی ذکر کا. سلورم باس فضیلت د دی حدیث. پنځم باس بیان د شان ورود د حدیث. د حدیث کومه موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عرض کړي دې ته شان ورود وای، لکه کومه موقع کې چې آیت راشي هغه ته شان نزول وای. شپږم باس ما هو المقصود من الحديث، حدیث کې څه مقصد دی، څه بیانول غواړي، مقصد د حدیث څه دی. وم باس نوعیت د حدیث، د حدیث مختلف انواع دي، دا پکې کم قسم دی. نهم باس تشریح د الفاظ د حدیث او سوالات او جوابات. نهم باس مسائل مستنبطه من الحدیث، دی حدیث کې کوم مسلو ته اشاره ده. لسم باسی و مسئلہ اختلافیہ فقہیہ چی زمانگا و دا ائمہ ثلاثہ و پمینس کے اختلاف تے چی آغا نیت پاو دا سکے دے. اول بحث احوال دراوی دا حدیث شریف. دا دی حدیث شریف راوی دے سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت ابو حفص دے، لقب فاروق اعظم دے، مکہ مکرمہ کے پا اسلام مشرف شوے، دا نبوت پشپگم کال. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل مسلمان شو، جبریل علیہ السلام راغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توئی استبشر اہل السماء علی اسلام عمر. دا اسمان والا خلق دا عمر پا مسلمانے دو دیر خوشحال شو. دا دن دری دیر سڑی او شپک خزے مخ کے مسلمانے شوی وی. دا دا سر دا مسلمانانو تعداد سلویخ تطور سید. حفظ زمری توئی، ابو حفظ د زمری پلار، یعنی د زمری نم ډیر بہادرو. فاروق ورته ځکه وی چې فارق بین الحق والباطل. د منافق او د یهودی جګړه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه او فیصله د یهودی باره کې وکړه چې دا وګټله. ځکه فیصله کې خو به حق وای. منافق یهودی ته ویل چې دا فیصله نه منم، عمر لبزو. د منافق خدا خیال و چې عمر د کافرانو باره کې ډېر تیز دی، نو اوس به زما باره کې فیصله وکړي. چې ورته ویم چې دی یهودي دی او فورن به را سملوي او شروع به پرې کوي. هغه ورته ټیک شو، زه چې ځو. چې عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاړو دروازه وډبوله چې راووتو، څه خبره ده. یهودي ورته وایي زما د جګړه وه په دې مسله، په څه شي جګړه وه، ستاسو پیغمبر تلاړو او په هغه هم فیصله وکړه، هغه زما په حق کې فیصله وکړه. اوس دی وایي نه منو، عمر له زمونږ تاله راغلو،
نو عمر ورته وی دی منافق ته همداسې دی، ویم داسې د تا ته رالو چې ته مونږه فیصله وکړې. دا خو مطلب دا و چې عمر به ډېر خوشحاله شي. عمر ورته وی تاسې لږ انتظار کوئ، زه فیصله راوباسم. کور ته لاړو، توره ورسره ده، او چې څنګه راووتو بس په دې سټ یو او سر یو هغلته غوځار کړ. وایي هذا قضایي لمن لم یرضى بقضای رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا زما فیصله ده د هغه چا باره کې چې د رسول الله فیصله څوک نه خوښوي. ښایسته فیصله وه. بیا پکې اختلاف راغی، خلک ویل دا چل دی هغه چل دی. قرآن آیتونه خدای نازل کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه دته د فاروق لقب ورک. اول من سمی بی امیر المؤمنین، امیر المؤمنین باندې اول دې مسما شوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خلیفۃ رسول الله ویل، یا خلیفۃ رسول الله. نبی چې د سره بیعت تو شنو بیا خو ګرانه شوه، یا خلیفۃ رسول الله. نبی دوی ویلي کبل راشي نو یا خلیفۃ رسول الله. او اوسه پورې به هم دېر څلوېښت ویلې، اوسه پورې خو سخت وخت به پټې تېرېده که نه، تاسې پې پوه شئ. نو عمر رضی الله عنه وایي تاسو مؤمنان یو زه ستاسو امیر یمه، بس امیر المؤمنین شه، د مؤمنانو امیر. دیارلس هجری نه واخله تر 30 هجری پورې 10 کاله خلافت وکړو، او په 30 هجری کې شهید شو د ابو لؤلؤ نصرانی د لاسه. په داسې وخت کې شهید شه چې 2,53,000 مربع میل ځمکه د اسلام په رقبه کې داخله کړې وه، او د په خلافت کې شامل وه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غزواتو کې 10 لکه مربع میل ځمکه فتح شوې وه، او 2,53,000 مربع میل ځمکه د زمانه کې فتح شوه. نو ټوله 2,53,000 مربع میل ځمکه باندې د حاکم و. 3,000 جماعتونه جوړ کړي وو په خپل دور خلافت کې، 1,000 مساجد، په دې کې 900 مساجد جامع وو، 900 جامع جماعتونه جوړ کړي وو په 10 کلونو کې. د ډېرو ښارونو بنیاد یې ایښی، د حکومت او د انصاف طور او طریقه راتلونکو حکمرانانو ته ښودلې ده. 53 کالو په عمر وفات شوه. د ده نه چې احادیث روایت شوي دي د ده ټول مرویات 537 دي، 537 احادیث د ده نه روایت شوي. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. روایت شوی د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نه قال چې دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انما الاعمال بالنیات، یقینا خبر داده چې دارو مدار د اعمالو په نیتونو دی، په بل څه نه دی. و انما لامرئ ما نوى، او یقینا خبر داده چې هر سړي ته به هغه څه میلاویږي چې صحیح نیت کړی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، هغه څوک چې هجرت د الله او د رسول د پاره شوی، په هجرته الى الله ورسوله، ثواب د هجرت د الله او د رسول سره دی. ومن كانت هجرته الى دنیا یصيبها، او چا چې هجرت د دنیا د پاره کړی چې دته ورسیږي، او امراتن یا خزه د پاره کړی یتزوج وا چې دی ور سره واده وکي. په هجرت الی ما هاجر الی، د هجرت هغه څه ته دی چې څه ته هجرت کړي الله او رسول نه دی. متفقون علی. الکه تاسو په پوه شئ. حدیث دریم بحث وجه د تصدیر د کتاب په دې حدیث سره. کتاب په دې حدیث ولی مصدر ک،
او اکثر محدثین داسې کوي کتاب کې حدیث د نیت ذکر کوي اول بخاری شریف او نور کتابونو کې هم داسې دي دا دې یو څو وجې دي یوه وجه اقتفاء السلف د سلفو تابعداري وکړه سلف چې د حدیثو کتابونه به شروع کول نو شروع به پسه کوله په حدیث د نیت نو دم داسې وکړو دویم د خپل نیت په تصحیح تنبیه ده على سبیل التحدیث بالنعمه لا على سبیل التکبر خلق و دا خبرداري ورکي چې ما دی کتاب کې نیت صحیح دی ګورئ ځکه دار و مدار د اعمالو په نیت دی او دا خبرداري هم على سبیل تحدیث النعمت ورکي نه على سبیل التکبر دریم عبدالرحمن ابن مهدی رحمه الله د قول د وجنا چې هغه من اراد ان يصنف کتابا فليبدا بهذا الحديث څوک چې غواړي چې کتاب اولی کې تصنیف کې نو دا حدیث ته په ابتدا کې ذکر کوي نیت به صحیح شي نو د ځکه دا حدیث په ابتدا کې راوړو څلورم التنبیه للعالم والمتعلم على تصحیح النیه طالب او استاد ته تنبیه ورکوي چې سبق خو عزم وایي خو نیت پکې سم کوي حدیث د نیت درته مخې له نیغ که چې ته ورته متوجه شي ګوره نیت خراب نه کړي پینځم دا حدیث په ابتدا د کتاب کې ذکر کا چې دې حدیث کې د هجرت تذکرہ ده د هجرت تنبیه طالب العلم ته ورکوي په ترک د مشاغلو ته به سبق الزده کې چې ځان په هغه کې د سنه د هغې کارونو نه چې هغه د سبق سره منافي دي ترک د مشاغلو کې څلورم بحث فضیلت د دې حدیث دا حدیث د اختصار سره سره جامع ترین حدیث دی امام احمد ابن حنبل وی دا حدیث ثلث علم دی یعنی د علم دریمه حصہ ده امام بهقی د دې وجه ذکر کړی ده چې مسائل د علم درې قسم دي یو هغه مسائل دي چې ما يتعلق بالجنان زړه پورې تعلق لري بل هغه مسائل دي چې ما يتعلق باللسان جبې سره تعلق ساتي بل هغه مسائل دي ما يتعلق بالارکان چې نور اندامونو سره تعلق ساتي درې قسمه مسلې د علم شوي او دې حدیث کې هغه مسائل ذکر کیږي چې ما يتعلق بالجنان نو دا درېمه حصہ علم شو امام شافعی رحمه الله وی دا حدیث ثلث نه بلکې نصف علم دی نیم علم دی عالمان وجه دا بیان کړی دی چې اعمال دوه قسمه دي یو قلبی دی او یو قالبی دی یو هغه اعمال دي چې د زړه سره تعلق دی یو هغه اعمال دي چې د بدن سره تعلق دی دې حدیث کې اعمال قلبیه بیان شو چې نیت ته نو ځکه نیم علم شو درم امام ابو داود رحمه الله اذا حدیث ربع د دین د ټول دین څلورمه حصہ ده ځکه دی دار و مدار د دین په څلورو خبرو ده اول د شبهاتو نه بزان ساته درم زهد دنیا سره بمینه نه کې درم بیهوده کارونه با پرېږدي او څلورم نیت با صحیح کې نو دې حدیث کې د دې څلورو نه د یوې خبرې تذکره ده چې نیت با سمه نو د دین څلورمه حصہ د حدیث کې بیان شوی ده د فضیلت پنځم با شان ورود د حدیث دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه موقع بیان کړي امام طبرانی په صحیح سند سره د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نقل کوي فرمایي چې مونږ کې یو سړی یوې ښځې ته مکه کې د نکاح پیغام اولیږه د ښځې نوم ام قیس هغې د هجرت شرط ولګولو چې مدینه منورې ته هجرت وکړه نو بیا به در سره نکاح کوم نو دې سړي مدینه منورې ته هجرت وکړه او د ښځې سره نکاح وکړه دا سړی په مهاجر ام قیس باندې مشهور شو مهاجر
ام قیس رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو دا حدیث او فرمایلو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. اوس په تاسو یو اعتراض وارد شي چې نکاح خو امر مسنون دی او په بعض حالاتو کې واجب شي، نو چې هجرت یې موکو او نکاح یې موکو دی کې څه بدي ده چې دومره توبیخ او زورنه پې راغله؟ لکه چې نکاح یې وکړه دا څه خبره ده که بده ده؟ هجرت یې موکو نکاح یې موکړه تاسو پې پوه شئ. یو سړی ښځې ته د پیغام نکاح ولیږي، هغه ورته وایي اله در سره نکاح کوم چې 8 درجې سبق ووایي او دی ایسته مدرسه شروع کی او نکاح مو کې او مدرسه مو وایي، نو ښې وکړه که بدې وکړه؟ تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. د عالماتو کې هم داسې که نه عالم سړي سره نکاح کوي یا د طالب العلم سره، نو هغې له خو خاوند پیدا شي خو د عالم خو غرق شي، بیا کاوې ځان له پخپله پخوي او میلمه له د ترکارۍ بندوبست هم پخپله کوي. تاسو په اعتراض خو پوه شئ که نه؟ نو جواب دا دی چې نکاح خو امر مسنون دی خو تعلق د دنیا سره دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د صحابه مربي و. بیان کې فرقی که نه؟ عام خلکو له سړی یو شان مسلې بیانوي او خپلو شاګردانو له بل شان بیانوي، سختي ورسره انما عادت حصر ورسره نه، دا مختلف طرقو سره وارد دی، مختلفو سندونو سره. اتم باس تشریح د الفاظو د حدیث. عن عمره، دا عن عمره دا جار مجرور دی او دا متعلق دی د رویه پوری. عن عمره چر تراشی عن ابي هريره، رویه عن ابي هريره، رویه به مخکې پټي، روایت شوی دی د ابو هريره نه، روایت شوی دی د عمر نه. کم عمر نه؟ ابن الخطاب. ابن بارک قیده ده، ابن چې کله د دوو عالمینو متناسلینو منځ کې راشي، دا مخکې د پاره صفت او د وروستي ته مضاف وي، حمزه به یې غورځېږي لفظا هم او کتابتا هم. هلکه تاسو ویلي دي که نه؟ خطاب په فتحې د خا سره او تشدید د طا سره، عمر ابن الخطاب نه، عمر ابن الخطاب. قال اولنې قاله د رویه د پاره بیان دی، او دا دویم قاله د اول قاله د پاره مقوله ده، او د دویم قاله نه چې وروسته څه دي دا د دویم قاله د پاره مقوله ده. هلکانو دې ته خیال کوئ. ګورئ، عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. لکشن دغه به پکې کې جټکه به پکې علی یو ځای کې بیان چې د قول او د مقولې خو پته ولګېږي که نه؟ انما د حصر او تخصیص د پاره راځي. څه دلیل دی چې انما د حصر او تخصیص د پاره ده؟ دلیل دا دی چې انما په داسې ځای کې قرآن کریم کې او حدیثو کې راځي چې کوم ځای کې نفي او اثبات دي. قرآن کریم کې درته مثال وخیمه. الله تعالی وی انما تجزون ما کنتم تعملون. بل ځای کې الله وی وما تجزون الا ما کنتم تعملون. وما تجزون کې معنا پیشوا الا اثبات شه، نو هلته په آیت کې نفي او اثبات راغلی او دلته انما د نفي او اثبات په ځای راغلی، نو نفي او اثبات خو د حصر دپاره، نو انما هم د حصر دپاره شو. دا د جمهور رایه ده. د ابن عتیه رایه ده چې انما د حصر دپاره نه ده،
بل خبر دا چې انما بسیطه ده که مرکبه ده. یو قول دار چې انما بسیطه ده بس هم دقه شان پیدا ده. دیم قول دار چې مرکبه ده د ان او د معنا. مرکبه ده څو څیزونه نه ان او ما. ان خو ان ده د ما کما ما ده. دې کې بیا درې رایې دي. یوه رایه داره چې دا ما کافه ده. دویمه دا چې دا ما زایده ده. هلکه پې پوه شئ. او درېیمه دا ده چې دا ما ناپیه ده. نو درې اقوال شو. نو انما د قصر د پاره شوه. او طرق مشهوره د قصر څلور دي. اول قصر راځي په انما سره، دویم په ما الله سره، دریم په تقدیر ما حقه التاخیر سره، څلورم په عطف سره. قصر بیا تاسو ویلي په دوه قسمه دی، قصر حقیقي او قصر اضافي. بیا قصر اضافي په درې قسمه دی، تعیین، قلب او افراد. دلته درې واړه صحیح کېدی شي بالنظر الى حال المخاطب. د مخاطب سوچ دی چې عمل په نیت نه دی، په بل څه دی، دارومدار د عمل. او ورته ویلی شي چې انما الاعمال بالنیات، دارومدار د اعمالو په بل څه نه دی، په نیت دی. دا قصر قلب شو. او که هغه مترددي چې دارومدار د اعمالو په نیت هم دی او په بل څه هم دی، نو ته ورته انما الاعمال بالنیات. دا کم قصر افراد شو. او که هغه وایي چې دارومدار د اعمالو خو په څه دی چې شی به وي، ته ورته انما الاعمال بالنیات. دا بیا قصر تعیین شي. اعمال د عمل جمع ده. عمل کار ته وایي، فعل هم کار ته وایي. د عمل او د فعل په منځ کې فرق شته که دواړه یو شی دي؟ صاحب د قاموس وی عمل او فعل لفظین مترادفین دي، هیڅ فرق پکې نشته. تاسو ویلي دي چې کوم ځای کې دوه لفظین مترادفین راشي نو هغې کې د دواړو جانبو نه موجبي کلیې راځي. کل عمل فعل او کل فعل عمل. امام راغب د فرق قائل دی چې د عمل او د فعل په منځ کې فرق شته. شان ورشا کشمیری رحمه الله وی فرق پکې شته، مفهوما هم او استعمالا هم. مفهوما پکې فرق داسې دی چې د عمل په مفهوم کې استمرار معتبر دی او د فعل په مفهوم کې استمرار معتبر نه دی. نو عمل په مرتبه د بشرط شی کې شو چې استمرار دی، او فعل په مرتبه د لا بشرط شی شو. استمرار او عدم الاستمرار پکې شرط نه دی. او استعمالا پکې فرق دا دی چې عمل کې تدریج او فعل کې تدریج نه. فعل کې تدریج ضروری نه دی. دویم فرق دا دی چې عمل هغه دی چې ما صدر عن المکلفی، او فعل عام دی چې ما صدر عن المکلفی او کما صدر عن غیر المکلفی. نو غوی چاته لته ورکې دې ته فعل وای، عمل ورته نه وای. هلکه پې پوه شئ. فعل البهائم ویلی شي، عمل البهائم نشي ویلی. انما الاعمال بالنیات. بل لپس حدیث کې د نیات راغلی. نیات د نیتون جمع د نیت، او نیت مصدر د باب ضربه د نوا ینوی نیتن. لغت کې قصد وی. نیت په لغت کې څه ته وی؟ قصد. او په اصطلاح کې څه ته وی؟ توجه القلب نحو الفعل ابتغاء وجه الله. زړه متوجه کول فعل طرف ته د دې دپاره چې رب را ناراضي شي. توجه القلب نحو الفعل ابتغاء وجه الله، دې ته نیت وایي. د ارادې او د نیت فرق شته که دواړه یو شی دي؟ هلکه نیت وکړه او اراده وکړه. اراده خو پېژنئ که نه؟ تبلیغان خلکو له وایي اراده وکړئ، په ارادې هم ثواب میلاویږي، او دا صحیح خبره ده.
خو یو اراده یو دوکای. اراده خشه دی او دوکا بد شی دی. چې تبلیغی حضرات بیانو کې او خلکو له ووایي چې پاسه اراده وکئ، او یو سړی پاسي چې زما اراده ده چې بله ورځ بسې روزې لزم، ښه د زړه نه مضبوطه اراده چې زم به، او بیا ورته سکار پیدا شي لاړ نشي نو دله ثواب میلاو شو، دې ته څه وایي؟ اراده. او چې پاسیږي زړه کې خوی چې زم خو نه خو هسې به ورسره ولیکم نو دې ته اراده نه وایي، دې ته څه وایي؟ دوکه ورته وایي. هلکه په دوکه باندې ثواب نشته. هلکه تاسو به پوه شئ دې خوارانو سره دا خلک دوکې کوي که ارادې ورسره لیکي؟ دوکې ورسره کوي که نه، چې ارادې کولی نو ډېره بخه وه. صحیح ده که نه؟ هلکه پټکې خو دې تاریخ جمیل دی که نه؟ تاسو به دې خبرو پوه شئ که پې پوه نه شئ. د ارادې او د نیت څه فرق شته که دواړه یو دي؟ اراده د شی مراد د صدور قصد ته وایي. د مرید د غرض دخل پکې نه. اراده څه ته وایي؟ د شی مراد د صدور قصد ته، د مرید د غرض دخل پکې نه. او نیت هم قصد ته وایي خو د ناوي پکې څه غرضي. هلکه د ناوي پکې څه غرضي چې دا مطلب مې پکې دی، چې هغه د ناوي غرض شی دی ابتغاء وجه الله، د الله رضا لټول. د دې وجې نه چې په مفهوم د ارادې کې د ناوي غرض نه وي، الله تعالی ته مرید ویلی شي، او د نیت په مفهوم کې غرض د ناوي ته دخل وي، الله تعالی ته ناوي نشي ویلی. ولذلك افعال د الله تعالی معلل بالاغراض نه دي. هلکه پې پوه شئ. موازی د استعمال د نیت، نیت موږ له څه پیدا کوي؟ کمو ځایونو کې به نیت استعمالو. اول خو نیت سره تمیز د عبادت وشي د عادت نه. مثلا مریض هم ډوډۍ نه خوري او چې روژه یې هغه هم ډوډۍ نه خوري، صحیح شوه، خو ثواب چاله میلاویږي؟ روژه دار له. عبادت کم یو دی؟ روژه دار. دې کې تمیز د عبادت وشو د عادت نه، ځکه روژه دار نیت د نه خوړلو کړی دی او هغه خو نیت نه دی کړی، زړه یې نه کېږي. هلکه بې پوه شئ که بې پوه نه شئ. دویم نیت سره تمیز د عبادت وشي د بل عبادت نه. مثلا د سحر 2 رکعته سنت دي، فاتحه هم پکې شته او سورت هم پکې شته، او فرض هم داسې دي، فاتحه هم پکې شته او سورت هم پکې شته. فرق بیا په څه سره راځي؟ نیت سره. هغې کې به د سنتو نیت کې، هغې کې به د فرضو نیت کې، نو تمیز د یو عبادت وشه د بل عبادت. دریم یا دا چې نیت سره تمیز د مامور به وشي د غیر مامور به نه، لکه حج د الله د پاره مامور به دی او چې نیت ځان ښودنه نو غیر مامور به دی، نو دا به په څه سره معلومیږي؟ په نیت سره. لامرئ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. حدیث کې بل لفظ د امرئ دی، یو روایت کې داسې دی لکل امرئ ما نوى. د امرئ خصوصیت دا ده چې اعراب په 2 حرفونو جاری کیږي. جانی امرؤن، رأیت امرأن، مررت بامرئ. بل لپس په حدیث شریف کې د هجرت راغلی دی. هجرت هجره یهجرو د نصرانه ترک ته وایي لغتن، او چې په زمې د ها سره شي هوجر بیا ګډو وړو ته وایي، هوجر او بوجر ګډې وړې. اصطلاح کې هجرت په 3 قسمه ده. اول ترک دار الكفر والایمان الى دار الاسلام والاتيان الى دار الاسلام. دار الكفر پریدي سړی او دار الاسلام ته لاړ شي. دویم ترک مواضع المعاصی والاتيان الى مواضع الطاعات. د ګناهونو ځایونه پرېږدي د ثوابونو ځایونو ته سړی لاړ شي. دریم
ترک کل ما یشغلک عن ربک، هر هغه څه پرېږدې چې ستا زړه د خدای نه مشغول کړی دی. دا اعلی هجرت دی. قرآن کریم کې 3 قسمه هجرت ذکر دی. اول هجرت له حفاظت الدین، لکه اصحاب کهف چې هجرت کړو څه دپاره کړو؟ چې د دین حفاظت وشي. دویم هجرت له تعلیم الدین، لکه موسی علیہ السلام چې هجرت خضر علیہ السلام ته څه دپاره کړو؟ ته تعلیم دپاره. دریم هجرت له اشاعت الدین، چې دین خور شي، لکه ذوالقرنین چې هجرت کړو. په سورۃ الکهف کې دا 3 وانه هجرتونه ذکر دي. الکه تاسو به پوه شئ کې به پوه نشئ. دنیا بل لپس پکې دنیا راغله. د دنیا دا ناقص واوی دا یا محمود اللام دا. که ناقص واوی شي دون و قرب ته وي. دنیا ته دنیا وځه کوي په نسبت سره آخرت ته موږ له نږدې ده کنه. ایا که د دناءت نشي نو خصاصت ته وي. دنیا ته دنیا ځکه وي دا خصیصه ده او رذیله ده بالنسبه الی الاخره. الکه به پوه شئ په دې خبرو. بس ته سبق اعتراضات او جوابات ډیر مهم بحث دی، سبا به وي ان شاء الله. او ورسره مسائل مستنبطه من الحديث او اختلاف. درود شریف اللهم صل علی